نن د سفر د موز متعلق سم مسائل دا بیانو. پسوم نلوی سفر سره لری سفر سره انسان مسافر کیږي. په شریعت کې مسافر هغه کس ته وایي چې دومره لري د سفر اراده وکړي چې په درې ورځو کې ورته رسي. د درې ورځو د سفر نه مطلب دا دی چې روزانه د سحر نه زواله پوری مزل کوي. آسان مې دا وایو چې یو سړی دومره د لری سفر اراده وکړي تقریبا 77 کیلومتر د خپل علاقې نه د لری تلو د نیت وکړي نو د مسافر ګرځي. یو خو زموږ د پښتو مسافري یو سړی سعودي ته تللی دوبۍ ته تللی کلونه تیر کو یا مسافر دی نو خو د پښتو مسافر دی. یو سړی د خپل کورنا د 15 ورځو نه کم یو ځای ته د تلو نیت کړی دی او عادت د زینت 77 کیلومتر لري دی نو چې د سفر شروع کې د مسافر شو. بل د مسافر او د مقیم یعنی مقیم هغه کس وي کوم چې په کوم خپل کور کلی کې د په موږ کې څه فرق دی. نو فرق دا دی چې مسافر با سلور رکعات چې کوم فرض مونږ دی هغه به 2 رکعات کوي یعنی د ماسپخین د مازیګر او د ماسخوتن دا سلور رکعات مونږونه دي دا به سلور په ځای 2 رکعات کوي. نور ټول مونږونه په خپل حال کوي یعنی سحر خطبه د انمیږي نه اوم پوره کوي ور سری به سنت هم کوي سحر نور سنت باندې کوي او دا وسه د وتر مزمن کوي د ماخامه خو نیمیږي نه هغه هم 3 رکعات پوره کوي. اوس دا سلور رکعات مسجد 2 رکعات کوي نو دې تقصر وي په قران کې د دې نوم دا راغلي دي. نو بعض غټه مسلې دا غیر نمونه او غیر د کولم بکاری چې پته لګي چې لکه مسافر به د پوره مس پځې سکه کسر کوي نه سلور رکعات مس به 2 رکعات کوي. خام مسافر به د کم وخت نه دا کسر شروع کوي. نو مسافر چې کله د خپل کلی د آبادی نه بهر شي کسر به شروع کوي. اسانه د یو سړی دلته نه لاهور ته ځي نو دې چې د خپل کلی د میاګوزرو د آبادی نه بهر شو مثلا اوس روان شو او دې مازیګر مونږ لانی کړو د لزاکو کوم دې ځان نموز کوي نو مسلورو په ځای 2 رکعات کې د خپل کلی آبادی نه چې بهر شو دې مسافر شو ترسو به مسافری ترسو چې د خپل کلی آبادی ته نه راغلی نو که بیا واپسی کوي دی بل فرض ماسوتن نو رسیدو مونږ دې په دلزاکو کې ځان لګي یا ټول پټول مرګري د سفر د ځان بجمع کوي نو کسر کوي 2 رکعات مثبت دا بنوي چې دا خو نږدې ده نه په شریعت کې چې خپل آبادی نه بهر شو د مسافر شو تر سوچ خپل آبادی ته نه راغلی د مسافر دی. خام مسافر به تر سو پورې دغه کسر یې سلو رکعات مونږ 2 رکعات کوي تر سوچ په سفر کې وي او په یوځای کې د 15 یا د زیات ورځو پاتې کېدو نیت نوي کړي او یا خپل کلی ته نوي واپس شوی نو د کسر کوي او کم ځای چې د 15 ورځو د پاتې کېدو نیتو کې نیت سری بده بس بیا سره نماز کوي لکه یو څه دوه کسان دلته نزی لاهور ته یو یو هفته لازم یعنی د 15 نه کم نیت نو د مسافر دی او یو سړی ومنه یو میاشت لازم نو دواړه زی خدایو مسافر دی د وسلو رکعات مز 2 رکعات کوي خدا بل پوره کوي البته پلار کې دواړه بیا سلو رکعات مز د کولې شو خو دا یو ورسی چې کم د 15 نه زیات نیت کړی دی او پوره موس کوي کزان لکای کې امام په سودا بل بس کوي د وسلو رکعات مز دا 2 رکعات کوي. بل که مسافر مقیم امام پس موس کوي نو بیا بس کوي لکه د خو مسافر د سلو رکعات مز بدو کوي د لاړ یو جمعه لکه دلته سړی روان د احتمال لاړ شي الته مقیم امام وړاندې کړي نو دلته خدا مسافر ټول 2 رکعات کوي خو لیکن الته مقیم امام په سودري کې بیا په پوره موس کوي د صدا وجنه د امام د وجنه د امام د وجنه پوره یو سړی عمره لاړ شي او د عمره په کې جدا سي 21 دن وي نو د وړومبه 10 دن ګوره مکه کې وي نو مکه کې کده ځان نماز کوي د جمع مستفاد شو نو د سفرانو مستفاد 2 رکعات خو الته د حرم امام پس کې نو خو مقیم نه پوره وکړي کا په کې جدا سي چې د 15 نه زیات مکه کې وي په یوزل یعنی سہولتین دلتری او بیا سہولتین التجدا سي ترتیب بیا د په دواړو حالتونو کې پوره موس کوي نو کو مسافر مقیم امام پس موس کوي نو سلو رکعات او پوره کوي د اقتدا د وجه اوس کو معاملې الټه شي او سړی مسافر دی ایوزه تلاړو او خلق وړاندې امام مسافر دی او مقتدیان ورپسې مقیم دي نو بیا بس کوي نو مسافر امام خپل 2 رکعات به پوره کوي بیا سلام سره کوي او قوم ته به وټکه وي
چې زه مسافر ام تاسو خپل منځونه پوره کړئ. حضور علیہ السلام فرمای چې دا څه وایي اتم صلاتکم ان قوم سفر. عربي ضروری نه ده دک څه وایي چې زه مسافر ام تاسو خپل منځ پوره کړئ. نو دایبا چې کوم مقیم ورپسې ولاړ دي ایبا ورپسې دریم او څلورم رکعت خپل پوره کی بس د دوه رکعاتو باندې سلام وسرفول او بس دی ولاړ شي. نو دا د سفر متعلق د شو بل لا چې یو سړی نه په سفر کې منځونه قضا شو او د بیا دلته ادا کوي په وطن کې نو دی به مکه دوه رکعات کوي ځکه فرض شوی د باندې څنګه هغه سی به ادا کوي. یو سړی لاهور ته تللی کراچۍ ته دنه الته منځونه پاتې شو په د دوه رکعاتو د سلورو بځې نو د سلور رکعات زموږ قدل تم قضا کوي نو سبا کوي ما ودول کوي الټه واخلا. یو سړی د خپل وطن منځونه ته قضا شوی د مسافر شو او دوی لیر ټیم را سره شتا قضا منځونه د کلی را ګرځوم نو په د پورا لازم شي نو د پورا الته کوي. نو که سفرانه منځ اقامت په حالت کې په کلی وطن کې نو ما سفرانه دوه رکعات به قضا